اوس یو چټ چاراکو چې ستا په ټي وي باندې یو خبر راځي د خاندانی منصوبه بندي. مالکما د خاندانی منصوبه بندي خبره کړي زه به مسلمان نه یم. ما نه تپوسو شو چې د امام صاحب څه مذهب دی، د ماشوم د پیو او د امام شافعي څه مذهب دی. مال د امام صاحب 2.5 کاله دی او د امام شافعي 2 کاله دی. هغه دوی هره ورځ په ټي وي ښیي. چاله دا غړتا غړت لږ کم کوئ چې دا بچي کم راشي. چاله دا غړتا غړت کم کوي. دا غړتا غړت به د چا پلار کم کي. هلته ښځو ورته کوناټي بربند کړه. اے رزیل قوما، اے رزیل ملکا، دې ځای ته چاک راورسولو. پرون یو جنۍ سورېده په ډرشکه کې، دا لمن پرې راواوړې دا منګوټي ښکاره شي. تاسو مسلمانی نشته. یو ښځه وه سود بې کولو، خلکو ورته ویل ګناه ده مه کوه. هغې ویل ایمان خرې ورې، ایمان خرې ورې خو ارمان د دنیا گئے. ته وی امام به مې جنازه وکړي او بس را پسې به څلوېښتي ملوېښتي وشي جوړ زه به وبخلی شم. که په جنازو په څلوېښتو تاسو وبخلی شوئ دا ګیره به د سپي په کونه ولاړئ. یا به څلوېښتي په اسلام کې وي. جنازوں میں تو کوواٹی گیٹ کی ملا اوچت کو چې ستا دې ځای کې درد پیدا شوی دی چې جنازې ته ولاړ وې چې دې مړي سره به بېګاله څه کېږي. ویلې نه مال د مړي دې په مور خره واچول که نه. تاسو درد پیدا شوی په ایمان وایم ملا صاحب سم سر و ښځه وه خودرېږي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر بوزه یې نه د خنزیر بچې. جنازې ټول د ټول پاکستان ښځې بربنډې راووتې او مشرف ورته څه جوړ کړه؟ روشن خیالي. روشن خیالي دا معنا چې ته ماته دا کوه زه به تا ته دا کوم. دې ته روشن خیالي وي. او زمونږ دا طالبان په سړکونو ګرځي. زه وایم که څوک رانیوی نه شي یا څه خو لږ خوشحال شي که نه. چې ګورې د پنډاو چرګانو غوندې به په سړک ګرځي. لکه کېنه بیختی وزه خو جماعت کې کېنه. یا خیر الجلیس فی زماننا کتابو، کتاب ګوره. به دوی به دا ټوپۍ سپینه په دې ځای هغې ورته ګورم نه چې داړي والی داړي والی. تمام ښځې راووتې زړې او ځوانې. زړه چې ځوانو پسې تللی نه شي نو پوسکی خو کور کې کېنه که نه. کېنه کور کې که نه سټه دي وځه. ځوانې زړې راووتې. اوس یې پتلون سټایل پرتوګونه جوړ کړه. دا چا وله جوړ کړه؟ دبلدین. دا مړونه یې دبلدینان دي. دبلدین ورته جوړ کړو. پتلون سټایل له کمیس دغه تر دې پورې. دا ګوګوشتوان میرسان دیسته که سبلا دې امرکوای خدای دې بې خو باسي. مونږ له دا نامه هم نه راځي. دا څیزونه یې جوړ کړه چې زه اووه ځله کعبې ته تللی ما او زه پکه مسلمان یم. پکه کعبې ته لاړم
کمل کې په سرکونو باندې زناګانې کېږي خیر دی کعبې ته لاړې کعبې ته خو ابو جهل هم تللی و بلکې دا جان دا اوسني چې دي دا په ګرنیټو لګا موټر یې سجاو کړي او دغه یې کړي پلین کوچ یې سجاو کړي څه چل دی دڼدڼی استاد روان دی حج ته خدای دې دنیا وباسه بیختې وځه خو مونځ هم فرض دی او هاتونه ډک کوي او ناست یې نو چې ملا لږه خبره اوږده کړي نو دا پکې لږ غوړ غوندې چې ناست دي که نه غوړ غوندې ملا صاحب ټایم وشو نو ټایم وشو چېرته ځې د رذیل بچیه چېرته ځې ښځې نه خو راتښتېدلی زمونږ یو ملګری و واده و هارون ورته ویلې چې دا پروګرام به کوو دا پروګرام به کوو هغه ویلې پروګرامونو نه بل پېژنم زما د 9 تاریخ ډولۍ په کار ده د 9 تاریخ ډولۍ په 9 تاریخ یې ډولۍ وه 9 تاریخ ډولۍ په کار ده چې 9 تاریخ تېر شو 4-5 میاشتې تېر شو ما لکه څنګه چل دی 9 تاریخ تازه دی زبل خدای دې کور روان کړي خدای دې دی خو باسې خوب دې نه شو کولی یوه پرېدی مور له یې وی چې ادې مله واده وکړه ادې مله واده وکړه وژنم دې مله واده وکړه مور وله واده وکړو خو چې یو 2 میاشتې تېرې شوې د شپې په 12 بجې بیا هلک چغې کړې چې واده راونډه که مور یې په منډه راله چې بچیه میله مې سپی راشه څه چل وشو وی چې اور خاړه ولوله مې نه پرېږدي وروستو نه په کونې کې ګوتې روکوي قسم په خدای دی چې تاسو له ګوتې درکوي دا بار در نه ځکه راووتې چې ته ورته هلته خسي که ته خسي نه وې او ټیلې دې سمې والې شوې والله که دنه راوتې وې